पाकिस्तान का मतलब क्या? ټول نور استاد شکریہ چې تاسو راغلي دا پروګرام له کوریج ورکوي بل دا سیده چې هندوستان چې کوم جاریت کړی دی د هغې خلاف چې کوم دی نو زمونږ چې کوم وکلا دي زمونږ سره ایجوکیشن افیسر زمونږ سره نور هم داسې ټریډرز دي زمونږ سره کلاس 4 چې کوم امپلایز دي ټول هغه شانه بشانه سیول ډیفینس والا راوتي دي او د دې خلاف چې کوم دی که نه د جاهریت خلاف موږ غټه مظاهره وکړه او انشاءالله پاک فوج ته موږ هم دا میسج ورکوو چې موږ ستاسو سره ولاړ یو او تاسو څه اقدام کوئ نو هغې په شا باندې ستاسو په شا باندې قوم ولاړ دی محمد ریاض ډسټرکټ ایجوکیشن افیسر میل عرض کومه تاسو ته پته ده چې پاکستان یو پرامن ملک دی او چرته هم د چا خلاف څه قسمه جارحیت پهل نه کوي دا 1300 ورځو د پاکستان خلاف چې د انډیا تر طرف نه کومه پروپاګاندا شروع ده د هغې خلاف په پاکستانی عوام کې د مخکې نه هم د غم و غصې یو لهر موجود و خو د امن یو نیچرل ضرورت ته پاکستان خپل سفارتي او دنیا ته د خپل بېګناهۍ ثبوت ورکولو کافي کوشش وکړو او هغې کې پاکستان کامیاب هم دی خو انډیا د هغې باوجود هم بغیر څه ثبوت نه د 13 ورځو چې کوم جارحیت د پاکستان خلاف شروع کړی دی نو تمام پاکستانی عوام او تمام سرکاري ملازمین د هغې خلاف په شدید غم و غوسه کې دي او موږ د خپل پاک فوج سره چې هر قسمه کومک که هغه اخلاقي لحاظ سره که سفارتي لحاظ سره سیاسي لحاظ سره ایون دا چې موږ د خپل پاک فوج سره څنګ په څنګ شانه به شانه جنګېدلو ته هم تیار یو د خپل پاک ملک د هرې کونې او د هرې ټوکړې حفاظت به کوو دا زموږ ملک دی دا پرامن ملک دی موږ دنیا ته هم دا پیغام ورکول غواړو چې انډیا دې د خپل جارحیت نه منې کړي معافي دې وغواړي او د پاکستان د امن خواهش دی د پاکستان کمزوري ونه ګڼلی شي دا ټولې دنیا ته زموږ پیغام دی موږ د خپل پاک فوج سره ولاړ یو موږ ډسټرکټ بار چې کوم د سوات دی د هغې وکیله ټول چې کوم دی د پاک فوج سره ولاړ دي او د هغې سره مو مطلب شانه بشانه ولاړ یو که مالي موږ ته مطلب چې ضرورت د هغې راځي که جاني راځي هر قسمه تعاون ته موږ تیار یو بقایا چې کوم انډیا فوج چې کوم اګریشن کوي دا ډېر زیات ظلم کوي او زمونږ بېګناه شهریان چې کوم دي وژني موږ مطلب چې د هغې سره هم احضار جدي کوو او زه بیا یو ځلې د ایس ایس صاحب او د ایډو صاحب شکریا ادا کوم چې دا احتجاج یې وکړو موږ ورسره په دې کې هم باقاعده زموږ ډسټرکټ بار د هغې دې سره څنګ په څنګ باندې ولاړ دي موږ یو د خیبر زلمي پښتون زموږ شان دی او موږ د پښتانه په وطن مودان کوو دا اوسه بېوجلی وو دا اوس به دې موږ سرکاري ملازمین راکړي ان شاء الله چې دا به موږ کار کوي ان شاء الله او موږ خپل حکومت ته وایو چې تاسو بالکل بې فکره شئ موږ ټول قوم تاسو سره یو د هر سره شانه په شانه ولاړ یو